نن خبره کوو چې جوړونو مرض څنګه کیږي، ولې کیږي، تاسو منع کولو لپاره علاج وغیره او نور څه کولی شئ. نو جوړونو مرض چې کوم دی دا قوت دفاع بیماریانو کې راځي. ستاسو وجود کې چې کوم سپینه وینه وي، خپل وجود چې کوم حفاظتي نظام دی دا کله کله ګډوډ شي، د دې کله وجه وي او کله بالکل بغیر وجه وي. که وجه جوړ شي نو څه بیماري انسان تیر کړي، څه لوی غم تیر کړي، څه اکسیډنټ شوي، زنانه کې حمل نه پس کېږي، هغه بیل به خبره کوو ځکه چې خلک تفصیل غواړي. یو ځل مرض شروع شي نو دا خدای پاک کار وي، زیاتره خلکو خاندان کې نه وي. بیماری شروع شي نو زر نه زر تشخیص ضروری دی او بیا میډیکل علاج ضروری دی. نن نه تقریبا 20 کال مخکې، ایون 15 کال مخکې د دې بیماریانو ډېر سم علاج نه و. تیر 15 کالو کې د دې علاج بالکل بدل شوی دی. داروګان نوې راوتي دي، داروګان استعمال طریقه بدل شوی دی. مخکې خلکو ډېر یارې سره لږ دارو ورکول چې داسې نه چې دارو څه نقصان وشي. اوس نن سبا وایي چې دارو نقصان کم دی، د علاج ناوخت کولو نقصان زیات دی. نو علاج بهتر دی. د کې عام طور باندې زیاتر بیماریانو کې پرهیز هیڅ رول نشته. اکثر خلک ډېر فکر کوي چې پته نشته د څه شی د ماڼۍ چلکه به نه خورې. دا ټول خبرې ګپ شپ دي، داسې هیڅ خبره نشته. زیاتر خوراک سره تعلق د بیماریانو نه وي او وزن برابر وي نو زیات انسان دغه وجود ښه وي. که وجود خوږېږي او وزن دروند وي نو دا ډېر لویه مسله ده. خو لکه ډایرکټ خوراک سره صرف علاج بالکل نشي کېدی. نو علاج پکار دی چې انسان جاری ساتي. دا بیماری علاج هر مریض خپل ضرورت په مطابق وي. چې چا ګردې کمزوري یو شانتي علاج کیږي، ځوان ښځه وي بچي غواړي هغه علاج بل شانتي کیږي. نو داسې لکه ځکه ډاکټر ته تلل ضروری دی چې ستاسو ضرورت په مطابق، ستاسو ناپ په مطابق ستاسو علاج وشي او بیا علاج عام طور باندې جاری وي. نور څه ټاپکس وي نو تاسو ماته وایئ چې نور خبره انشاءالله کوو.